علیکم ملګرو، تاسو څنګه کولی شئ چې په اکسل کې په کالم کې تاسو څه ولیکئ او د هغه لپاره تاسو د کالم لاین داسې نه بوځئ چې لکه موږ په دې طریقه کالم غټو او کچو. د دې به زه تاسو ته نن یو اسانه طریقه ښیم. په هغه طریقه باندې به تاسو بیا ډېر اسان شئ کولی. لاړ به شئ شیټ ته لاړئ، په ماوس باندې به ډبل رایټ کلیک واخلئ. خو که چېرته ستاسو سره لیپټاپ وي نو 2 فنګر چې کوم دي دا په رایټ سایډ باندې ښه په قلاره کلیک کوئ. ستاسو سره به ډبل کلیک واخلي. ډبل کلیک کوم چې کله واخیسته بیا به ویو کوډ ته لاړ شئ. چې ویو کوډ ته لاړئ د جنرال څنګ ته درته دا نږدې ایرو غوندې شي ښکاري، په دې باندې به کلیک وکئ. په دې چې کله کلیک وکئ په ورکشیټ باندې به کلیک وکئ. په ورکشیټ چې تاسو کله کلیک وکئ دلته به ولیکئ CELLS، بیا به ولیکئ ډاټ EN انټایر کالم باندې به کلیک وکئ. په انټایر کالم چې کله کلیک وکئ بیا به واخلئ ډاټ، بیا واخلئ په دې پسې اټوپیډ AUTO اټوپیډ، دې باندې به ډبل کلیک وکئ. چې تاسو کله ډبل کلیک وکړه دا بیا مکمل کټ کړئ. دا چې تاسو مکمل کله کټ کړه اوس دا لیکل ما کړی دا اوس ډایرکټ اتوماتیک په کالم کې شوې. دې ته تاسو ګورئ که زه هر څومره لیکل وکړم دا زموږ سره په کالم کې شو. چونکې دا نمبر دی نو نمبر موږ ته بیا چې کله سیو وایي نو بیا موږ ته داسې ښایي کمه یې یو قسم ده. دا اوس دا وینئ اټومیټک زه په کوم سیل کې لیکل کوم هغه سیل بس هغه لیکلو متعلق کیږي. دا تاسو کتلی شئ. نو که ویډیو هم خوښه شوې نو چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.